پیغمبر د پروردگار طرف نه د قول ذکر کوي چې تارک الصلات ملعون فی التورات، المنزه پریخلون کې المنزه سره چا رابطه نوي هغه نه تورات کتاب کې لعنت شوی دی. سوچ بو کې حدیث باندې ملعون فی الانجیل، انجیل کتاب ته کتو سوک سو اسمنی کتاب دی هغه کیا ور باندې لعنت شوی دی چې کوم کس المنزه سره رابطه او تعلق نوي. ملعون فی الزبور، زبور کتاب کیا ور باندې لعنت شوی دی چې کوم کس المنزه سره تعلق نوي رابطه نوي. ملعون فی القرآن، قرآن کیا ور باندې لعنت شوی دی. هغه کس ملعون فی لسان جبرائیل، جبریل جبه کیا ور باندې لعنت دی داسې کس باندې څغه المنز نه کوي تارک الصلات وي. ملعون فی لسان میکائیل، میکائیل جبه کې میکائیل جبه باندې هغه نه لعنت دی چې کوم کس المنزه سره رابطه نه وي. ملعون فی لسان اسرافیل، اسرافیل جبه کې هغه باندې لعنت دی. ملعون فی لسان محمد صلی الله علیه و آله وسلم. صلی الله محمد و آله محمد. آخری پیغمبر ایمو تاسو پیغمبر اسلام جبی کی هغه باندې لعنت شوی دی. نه ایمو معاشري کې وکس ډیر داسې کسان شته دي چې هغوی نه صرف المنزه سره رابطه تعلق نشته دی بلکې هغه به بانګ دوحل شاید وایي، هغه علل اعلان شاید وایي چې المنزه نه کوم، یو څه تعلق مور سره نشته دی. تو المنزه سره تعلق نشته دی، پیغمبر تو سره تعلق نشته دی، جبریل تو سره تعلق نشته، میکائیل تو سره تعلق نشته، قرآن تو سره تعلق نشته، زبور تو سره تعلق نشته، انجیل تو سره، تورات تو سره تعلق نشته. نه صرف تعلق دې نشته دی بلکې هغوی ژبې کې تانې لعنت راغلی دی. یقینا نن څه زیم څه مو زندگیو کې برکت نشته یا لطف و سکون نشته، ایدی با وجه یا انداشای دی چې ما تاسو خدای سره څومره رابطه دی. دا رابطه په کار دی مضبوطه کو. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد.